ګرانو کتونکو السلام علیکم. ما غوښتل چې را نن کومه دویمه ورځ ده په ابوظبي کې متحده عرب امارات کې د طالبانو د امریکې ترمنځ چې کومې خبرې اترې دي نو اوسه پورې چې کوم ریپورټس راغلي مې چې هغه تاسو سره لږ شیر کوم خپل تجزیه هم وکړو. دویمه ورځ ټاکس چې کوم دی ویل کېږي چې ډېر په ښه ماحول کې وشو. یو شی پکې لږ مزه نه کړي، هغه دا دی چې افغان ګورنمنټ چې کوم ډیلیګیشن تللی دی رحیمي صاحب په مشرۍ کې، نو هغه هلته کې هوټل په لابي کې ناست دی. ما په خیال ښه خبره ما ته نه ښکاري که دوی ورپکې ناست وي نو هم افغان دی، ټول افغانان دي، یو بل سره به یو دغه. خو زه د طالبانو دغه خپل پوزیشن دی اوسه پورې د پاکستان چې کوم دی د ټاکس کې چې کوم دی هغه فیسیلیټیټر کردار دی، ورسره پکې د یو ای دی او ورسره پکې سعودي عرب دی، هغوی هم پکې ناست دي. پرونی میټینګز کې دا هم شوې ده چې کله د طالب او د امریکې او د دې ټولو مشترکه خبرې ختم شوې نو بیا هغه د افغان ډیلیګیشن چې کوم لابي کې د هغوی کوم ټیم ناست و، 12 رکني ټیم چې کوم دی هغوی سره بیا چې کوم دی د فارمیلټي دپاره چې یاره هغوی بیا د سعودي عرب او د یو ای او د امریکې سره دوی کېناستل او خپلې خبرې اترې وکړې. په هغه میټینګ کې پاکستان هم نو او په هغه میټینګ کې چې کوم دی طالبان هم نو، طالبان د دې نه انکار کړی دغه نه. اوس چې کوم ډیولپمنټ دا دی هماغه ځایونو باندې خبرې ولاړې دي. امریکا غواړي چې طالب د کم از کم د شپږو میاشتو دپاره جنګ بندي او امیجیټ جنګ بندي، او دا ډېر یو ویلډ پوینټ دی ما په خیال دی چې جنګ بند کړو نو خبره خپله کور دی، خپل افغانستان دی او خپل کلی دی، خپل ولس دی، خپل ښارونه دي. نو که چېرې دا یو ډیمانډ طالب ومني هغې باندې لا خبره سټک ده چېرې د شپږو میاشتو دپاره یا د 3 میاشتو دپاره خبرې اترې به رواني. ویل کېږي دا چې امریکې ورسره د انټرم سیټ اپ کې تقریبا دې ته تیاره شوې ده چې طالبانو له به غټ شیر ورکوي په عبوري حکومت کې. خو طالب وایي چې نه د عبوري حکومت سربراهي یا مشري کوم چې ریپورټس راځي لکه دا کیدای شي داسې نه وي، خو لکه کوم چې لیک ریپورټس دي هغه دا دي چې طالب غواړي چې د دغه مشري به چې کوم دی هغه طالبانو نماینده یا د هغوی ټاکلې شوي کس به کوي. انتخاباتو ځنډولو حوالې سره په افغانستان کې خو الریډي په هغې باندې اګریمنټ شوی دی. خبره د ګرنټرز ده، څنګه چې ما پرون هم ویلي چې سعودي عرب او یو ای چې کوم دی او پاکستان، امریکا غواړي چې دوی د طالب ګرنټر هم جوړ شي چې که چېرې امریکا ټایم لاین ورکړي، ځکه هم هغې ته خبره نږدې شوې ده چې امریکا د وتلو ټایم لاین هم ورکړي. طالبو ته دا وایي چې ته فوج وباسه. نور طالب هم دا خبره ته دې ته منلې ده چې یاره مونږ ته به د امریکې ضرورت وي د افغانستان بیا ودانۍ دپاره، د هغې د ریکنسټرکشن دپاره، د هغې د رغولو دپاره به ضرورت د امریکې وي. نو هغه وایي چې په هغه رول کې امریکا دې پاتې شي. دا دې خبرو کې چې کومې ډسکشن روان دی، خو ملیټریلی به یا ملیټري به د دې نه او نه به د افغانستان په افیرز کې کاري. هماغه سوال دی که چېرې امریکې فوج وځي او بیا طالب چې کوم دی هغې څه مسله کوي نو د هغې ذموار به څوک وي؟ د هغې ذموارۍ دپاره سعودي عرب، یو ای او پاکستان، دا درې واړه به د طالب ګرنټر جوړېږي. بل خوا پاکستان هم دا خبره کوي او طالب هم دا خبره کوي چې د امریکې به ګرنټر څوک جوړېږي، نو هغې دپاره هم د سعودي عرب او د یو ای خبره کېږي. اصل کوم پرابلم راځي هغه ما په خیال د افغان ګورنمنټ دی. افغان ګورنمنټ چې کوم دی هغه تر اوسه پورې هغه د دې ټاکس کې شامل نه دی، او څنګه چې هغوی دا ټک استعمالي چېرې پروکزیمیټي ټاکس چې کوم دی، پروکزیمیټي ټاکس مطلب دا دی چې دننه کوټه کې خبرې کېږي او تو ته بار ناست دی. هغې خلکو پرون خبرې ختم کړلې، دوی لابي کې ناست وو، هغوی خپلو کمرو ته لاړل. بیا امریکې ډیلیګیشن ویل کېږي چې واپس راغی لابي ته، افغان ډیلیګیشن سره ګورنمنټ کسانو سره ملو شو او بیا هغه بلې خبرې فارمیلټي دپاره وکړې چې زه خیر راځئ تاسو سره مونږ کینو. خبره دا ده چې ما په خیال تادي نه ده پکار، افغان ګورنمنټ هم پکار دی چېرې خبره ده ته د امونو سره کار دی که ته نه ته اډو کې شمارې. اصل خبره دا ده په افغانستان کې امن. که چېرې امریکا، یو ای ای، سعودي عرب، پاکستان، طالب، نو ما په خیال دوی یو فیصله هم داسې نشي کوي چې هغه به افغان خلکو ته یا افغان ولس ته یا د هغوی نمایندګانو ته به قابل قبول نه او دوی به څه فیصله وکړي. زه دا ګڼم چې ګرنټر هم ناست دي، خبرې اترې هم مخکې روانې دي. نو دې ټیم کې ښه به دی چې څنګه عمر زاخیلوال صاحب ویلو چې د صلح بدل نشته دی او د صلح باره کې چې کوم دی هغه وایي چې د دې دپاره افغان قوم د امن دپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي، نو لږه نوره قربانۍ به هم ورکوي شي. دوی وایي چې په اساسي قانون کې د تبدیلۍ خبرې هم روانې دي. نو زه دا وایم چې دې ټیم کې پاکستان له یو کردار ادا کول پکار دی، سعودي عرب له هم پکار دی چې طالب دې ته مجبوره کړي چې امریکا به هم ناست دی، خو د لابي کې چې د افغان ډیلیګیشن کم ناست دی نو زه وایم چې دا خامخا را دننه کول پکار دی، ځکه چې دغه هم افغانان دي
دغه که هر څه دي نو د دې مشران چې کوم دي اشرف غني صاحب ډاکټر عبدالله صاحب دا هم د ووټ په ذریعه باندې راغلي زمونږ سره اختلاف صحیح د طالبو سره اختلاف صحیح خو هغوی دې ټیم کې اختیار د کابل هغوی ډېرې زیاتې قربانۍ هم ورکړي دي تر دې حده پورې افغانستان هم جوړ کړی دی جګړې هم کړي دي دې کې زاړه مجاهدین هم دي چې هغوی 10 کاله د روس خلاف هم جګړه کړې وه نو زه دا یم چې دا ریسپانسیبیلیټي پاکستان له هم پکار دی امریکې له هم پکار دی او خاصه توګه سعودي عرب له چې طالب دې ته مجبوره کړي چې دا خو راغلي دي نو که موږ هم ورسره ملو شو نو درېیمه خبره چې دا د قطر خفګان رپورټس دا راځي چې یاره قطر په دې خبره باندې خفه دی چې یاره د دوحه چې کله سخته وه حالات دغه نو طالب په قطر کې ناست و اوس چې حالات په مخکې روان دي نو طالب وتی دی او هغه په یو ای کې یا بر روان ټاکس راوند چې کوم دی هغه په سعودي عرب کې کیږي نو دغه هم خبره ده خو زه دا یو خبره کوم چې په دې وخت کې ټول ملکونه چا چې هم په افغانستان کې کردار لري یا د لرلو امکان دی مخکې دی هغې کې انډیا هم ده هغې کې ایران هم دی هغې کې سنټرل ایشین کنټریز هم دی کې روس هم دی په هغې کې چین هم دی زه وایم چې لږ دا دی د بنیاد چې کوم دی دا لږ وسیع کول پکار دی او په خاصه توګه افغان ګورنمنټ ته پکې خامخا سپیس ورکول پکار دی جګړه به نوره که دوی کوي نو هغه په خپل ځای باندې خو دا ده چې ټول خوشحالول پکار دي ما په خیال خفګان سره د بون کانفرنس په شانتې نه د جنیوا کانفرنس په شانتې چې بهر راووتلو نو بیا یو بل سره جګړې شروع کړلې نه زه وایم چې دننه دا خبره حل کول پکار دي او په دې کې زه وایم چې پاکستان له خپل کردار ادا کول پکار دي د پاکستان په طالب باندې اثر شته سعودي عرب له خپل کردار ادا کول پکار دي چې د سعودي عرب هم شته د یو ای هم شته نو اله به دا شیزي مکمل روغه پکار ده دا نه ده چې یو خوشحالېږي بل خفه کېږي بل خوشحاله بل خفه کې یو وځي نو بل را ننوځي یو را ننوځي نو بل وځي د دې نه ما په خیال وتل پکار دي نو زه دا وایم چې یاره ټولو له یو پریشر جوړول پکار دي په پاکستان په سعودي عرب په یو ای او په امریکا چې طالب دې ته مجبوره کړي چې ځان سره افغان ګورنمنټ هم کینی تاکي چې د ټول افغانستان د ټولو قومونو د ټولو فرقو د ټولو مشرانو د ټولو قبیلو چې خدای پاک د افغانستان چې کوم دی هغه شانتې ګل ګزار د تیر ورځ ما په پروګرام کې ویلو چې بیا که سړی هر ځای ته چکر لځي ښایسته افغانستان دی نو ما په خیال د ټورسټ د ټول نه غټ اټریکشن په افغانستان جوړېږي اوس خدای دې وکړي چې موږ رانږدې شو نو لږ تاسو له هم د سوشل میډیا په ذریعه باندې هم لږ پریشر پکار دی چې دا پروسس په شا لاندې شي دا په مخکې لاړ